صلات و السلام په صحابه کرامو کې ډیر بهترین صحابي سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل پسند بیان ک چې زما دادا سيزونه خوښ دي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته بیا ابوبکر صدیق را وړاندې کیږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو خپل پسند بیان کړو اوس بدر ته زم وایم چې زما په دنیا کې څه خوښ دي حبب الی من الدنیا ثلاث زم محبت کوم په دې دنیا کې درې سيزونو سره مبارک فرمایي چې النظر الی وجه رسول الله اے مبارک استا مخ ته چې ګورم ستا د مخ دیدار چې کوم دا مې په دنیا کې ډېر خوښ دي ابو بکر صدیق عجیب الفاظ النظر الى وجه رسول الله نظر د مخ د رسول الله ته دا مې په دنیا کې ډېر خوښ دی نو تاسو به وایي چې ابو بکر صدیق خو اسم الته موجودو نو اے د رسول الله مبارک مخ ته کتل دومره شان او مقام انسان ته ورکوي چې هغه صحابي جوړوي په حالت د ایمان کې کم یو انسان د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته وکته هغه صحابي جوړي او بیا یوازې صحابي نه هغه د جنتونو سردار بیا جوړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره مبارک څه فرمایي چې یو سیز زما په دنیا کې النظر الی وجه رسول الله د رسول الله مبارک مخ ته کتل دا ماته په دنیا کې ډیر خوند راکوي او ډیر زیات مې خوښ دي او مبارک بیا فرمایي و انفاق مالی علی رسول الله زویم چې یا رسول الله الله را لډیر مال دولت را کړی وي الله را لډیر خزاني را کړی وي الله جلال جل جلاله د ډیر مال خاوند کړي ما او هغه ټول مال راوالم او یا رسول الله پتا سي قربان کما ته مې په دنیا کې ډیر زیات خوښ دي چې یا رسول الله د ډیر مال خاوند یم ډیر مال را سره او پتا سو باندې قربان کم دار په دنیا کې ډیر خوند راکړي حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه هغه خپل ځان ټول په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قربان کړو کاغه وخت د خوشاله وو کاغه وخت د خفګان وو کاغه وخت د جهاد وو کاغه وخت د عام روټین وو خو صحابه کرامو باندې ته نه قتل چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې مونږ دې ټیم کې څه قربان کو سبا چې لاس لورتل کوم موقع چې ورله ورتلا صحابه کرامو په باندې قربان اول حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی دا مبارک درنګ ډیر زیات تور دی مبارک لراله یا رسول الله دا تور والے صغیب دی مبارک ورته فرمایي چې نه سعدا دا خو صعيب نه دی مبارک ورته فرمایي چې یا رسول الله بیا مال ول سوق نکاح لور نه راکې یا ول مال خپل بچي سوق نکاح لنه راکې حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې سعد العرشا فلانه قبیله کې فلانه کس دی هغه ته وایي چې رسول الله مبارک را لېګلې ما ساده لور سره مبارک نکاح کړی دا سالور مال په نکاح باندې راکا سعد رضی الله تعالی عنہ روان اغله ورله کور ته دروازه وټکولا اکسرا اوته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وی فلانیا په حضور علیه الصلاۃ والسلام علیه غلې ورته سلام په حضور علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل چې لاړ شو هغه ته پیغام پوره سوا چې ستاد لور نکاح زما سره حضور علیه الصلاۃ والسلام وکړه اکس ورته وی چې تعالی زلور درکم صدر سرشتہ کور لري مال دولت لري دا چاله چې لګلو دا ډیر زیات مالدار لوري ډیر زیات حسینه وا ډیر ښکلې وا تاسو ته خیال وکړئ چې اکثر دا بدرنګ کسي خځه ډیره په قسمت خسته رسیږي نو هغه ډیر صحابي د رنگ تور دی او هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام اولیګه او ورته وی چې طالب خپل لور در کوم ته تورم یې مالم در سره نشتا دولتم در سره نشتا پیسیم در سره نشتا طالب حضور نه در کوم صحابي را روان چې کله واپس را روان شو د کور نه هغه لور आवाज وکړ اے بابا جان څوک راغلو
بابا جان چا سره په خبرو باندې لګیا وي څوک دی واپس کو شړل د دروازې نه بابا ورته وی اے لوري حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو کس را لېږلی و د رنګ نه ډېر زیات بدرنګ ډېر زیات تور و او حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغام راوړو چې ستا نکاح دې د دغه کس سره وشي اخو ما واپس کو ما ورته وویل چې ستا سره زه د خپلې لور نکاح نه کومه تاله زه خپل لور نه در کومه ځکه یو خو د رنګ تور یې بل در سره مال دولت نشته دی ځکه چې څوک نکاح کوي عادت سوج نه کوي یا خو به هغه حسن ډېر ښایسته وي یا به د هغه سره مال دولت وي یا به د هغه نسب ډېر بهترین نسب وي نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سره خو نه نسب بهترین و نه ور سره حسن موجود و نه ور سره مال دولت موجود و هغه مې واپس کړ هغه لور الفاظ یې اورا لور ورته سوی اے بابا جانا تا خو داغه شکل او صورت ته وکتل چې دا خو د رنګ تور دی خو ایسا ته وګوره چې بابا جان دا چا را لېږلی دی هغه څومره حسین دی ورته اے بابا جان زه به په محشر په میدان کې دا تمنا لرم او په دې به فخر کوم چې د چا نکاح ماما کړې ده د چا نکاح پلار کړې ده د چا نکاح چتر کړې ده زه په فخر باندې وایم چې زما نکاح د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله کړې ده زه به په فخر سره وایم چې زما نکاح حضور مبارک کړی د لاړ شه په منډه باندې صحابي د حضور در ته لاړ نشي دربار رسالت کی شکایت پتا باندې اونکي چې د حضور غلام یې واپس را لېږلی صحابي په منډه منډه باندې رالی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ واپس د لاس سره ونیوی راشه ماته منظوره ده زه درله د خپلې لور نکاح در کومه چې کله ورته دا وویل سعد رضی الله تعالی عنہ واپس راغی هغه سره خبرې اترې وکړلې حضور هغه ورته وی ګوره ما سره خو هیڅ نشته 1 روپۍ نه لرم 1 درهم نه لرم څه وکړم حضور مبارک ته واپس دربار رسالت ته راغی یا رسول الله ستاسو پیغام مې وړو صحابي پیغام قبول کړه د لور نکاح راله راکوي یا رسول الله ما سره خو پیسې نشته ما سره خو د جنج د سامان دپاره د ولیمې دپاره را سره پیسې نشته یا رسول الله څه وکړم حضور مبارک ورته فرمایي چې سعد لاړ شه حضرت عثمان غنی ذوالنورین لا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی ته لاړې عثمان غنی ورله 200 درهم ورک حضرت علی شیر خدا ورته 200 درهم ورک حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته 200 درهم ورک حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سره 600 درهم برابر شو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ 600 درهم په جیب کې واچول په محبت باندې او په خندا باندې کور ته را روان دی کور والو ته وی چې مبارک شي زما واده را نږدې شو د واده تیاری شروع کړي ویناګانې خلکو ته وکړي سامانونه کور ته راوړئ زما نکاح حضور مبارک ته کړې ده څو ورځې پس به زما نکاح کېږي ای د صحابي محبت ته وګوره د صحابي شان ته وګوره چې حضور مبارک سره څومره محبت لري کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه کور ته راغللو د کور والو له پیغام د واده ورکړلو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ 600 درهم په جیب کې واچول مبارک فرمایي چې 200 درهم مې په مہر کې شول 400 درهم یې واغست بازار ته لاړې بازار کې په یو دکان کې کپڑا ګوري په بل دکان کې پیزار ګوري په بل دکان کې لوخي لرګي ګوري چې د کور د پاره واخلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په بازار کې ګرځي پدې کې आवाज راغی یو کس ندا کوي چې اے مسلمانانو اے مجاهدینو یا رسول الله مبارک جهاد ته تیارې کوي کفار حمله کړی دا ټول مجاهدین میدان ته ځان ورسوي رسول الله مبارک جهاد ته روان دي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ شاته مخرا ګرځي کله چې مخرا وګرځول مجاهدین روان دي جهاد ته میدان ته حضرت سعد وی ایمان خدا نکیږي
چې حضور مبارک د جهاد په میدان کې جنگيږي او زه د واده په بستر باندې پروت یم دا خو زمانه نه کېږي کپڑے په ځای باندې پرې ښودلې سامان په ځای باندې پرې ښودلو پیزار یې په ځای باندې پرې ښودلو حضرت سعد را روان شو په هغه 400 درهم باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ زر واغستلا په بل باندې تو واغستلا په بل باندې ډال واغستو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د واده شپه را جوړه ده هلته ورته ناوې تیار ناسته ده دلته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ځان ته تور او زر او ډال واغستو او جنگ د میدان ته حضور مبارک ته ور روان شو صحابه کرام په پارو سره جنگيږي صحابه کرامو میدان لګولې دي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جنگ میدان ته ورسېدو کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جنگ میدان ته ورسېدو حضور مبارک چې وکړ حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وایي اے عبدالرحمن ابن عوف وګوره دغه سعد نه دی راغلی وګوره دا ولې سعد نه دی څه که تاسو یاد وساتئ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا رنګ نه تور و دا لاسونه به یې تور ښکارېدل حضور مبارک د لاسونو نه وپېژند وی اے عبدالرحمن ابن عوف وګوره دا مبارک دا خو حضرت سعد دی لاسونه یې د سعد په شانتی دی دا خو ما ته حضرت سعد ښکاري په میدان کې جنگيږي لګیا دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات بهادرۍ سره په مشرکانو کافرانو باندې ورغی کله چې جنگ وکړو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ زخمی شو پس مکه باندې را پریوت صحابه کرامو پورته کو صحابه کرامو د ځان سره واخیستو د حضور مبارک قدمونو لرو یا رسول الله دا تاسو غلام دی دا صحابي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دی نن یې د واده شپه و تاسو ورله د نکاح انتظام برابر کړو تاسو چې کله د جنگ اعلان وکړ کلم چې اویل چې جهاد ته تیار شي حضرت صاحب خپل واده پرې خود خپل بیبي پرې خودلا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جهاد تراغه جهاد یې وکړ د قران د پارا د دین اسلام د پارا تاسو د سر بلندۍ د پارا د دین اسلام د سر بلندۍ د پاره واده پرې خودلو بیبي پرې خودلا تاسو قدمونو لراغه حضرت سعد زخمی دی یا رسول الله د مرګي حالت باندې پروت دی حضرت سعد خدا سے نخکاری چې ژوندې به پاتې شي کور ته به واپس لاړ شي حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور مبارک په پتلو باندې پروت دی صحابه کرام گیر چاپیر ولاړ دي صحابه کرام رشتي چې کاش نن حضرت سعد زوی بل صحابي وی کاش حضرت سعد زوی چې د حضور په پتل می سر خو دی وی کاش د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په باندې ز شهید وې ز زخمی شوی وې چې نن می د حضور په پتلو باندې سر خو دی وې هر یو صحابي رضیا دې رش کوي هر یو صحابي تمنا ادا کوي چې کاش نن د سعد په باندې زوی حضرت سعد د حضور په پتلو باندې پروت دی ټول صحابه کرام گیر چاپیر ولاړ دي حضور مبارک اعلان کوي اے صحابه کرامو کنن په دنیا کې جنتی لیدل غواړي راشي وګورئ حضرت سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ د حضور مبارک په پتلو باندې پروت دی په میدان کې جنگ لګیا دی جنگ کیږي صحابه کرام په حفاظت د رسول الله مبارک کې ولاړ دي حضور مبارک صحابه سره خبرې کوي حضرت سعد سره خبرې کوي په دې کې چند لمحې تیر شولې ستیم چې تیر شلو انا لله و انا الیه راجعون سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو سعد رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو سعد رضی اللہ تعالی عنہ د دنیا نه لاړې عرض می دا کولو مؤمنانو مسلمانانو چې صحابه کرامو چرته درې د جهاد نه چرته درې د قربانۍ نه دې کړې چرته کېم د ځان سره دا فیصله نه د کړې چې زما خود واده شپه ده یا زما په کور کې بچی دي یا زما کاروبار دی
چرته چې مقابله د مشرکین او د کفارو راغلی دا صحابه کرام خپل ځانونه وړاندې کړي دي صحابه کرام خپل ځانونه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د پاره د دین د پاره خپل ځانونه وړاندې کړي دي نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ خپل ځان د حضور د قدمونو د دین د پاره قربان کړ دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه د حضور علیه الصلاۃ والسلام محبین زمون ستا په شان نو چې هغې به څه کول چې چېرته کې به مکه راغلله